بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد. خادم د منصوبات منګه شروع کړو په معمولاتو کې. موږ په معمولاتو کې چې کوم اصالتن معمولات دي نو پای کې اته مرفوعات او 12 منصوبات دي. نو دا درې مورز د منصوباتو کې اول منګه پنځه مفاعل و مفاعل خمسه چې کوم دي، مفعول مطلق، مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول معه. دا غي متعلق خبره اترې وکړلې. بیا مخکې سبق کې منګه د دینه حال او د تمیز مبارک خبر وکړلې چې حال هغه لفظ ته لیکيږي چې دا چا حالت بیانې، د فاعل حالت بیانې یا د مفعول حالت بیانې یا د مبتدا بیانې یا د خبر بیانې. او د چا حالت بیانې نو هغه ته ذل حال ویل کېږي. او بیا دا ویلو چې دا د حال چې نه د وصولنا حال واقع کیږي یا د فاعل نه یا د مفعول نه یا د فاعل د مفعول وانه نه، د مبتدا نه، د خبر نه، او د حرف جر نه، د مجرور به حرف جر نه، او د مجرور به اضافت نه، د دین دا حال واقع کیږي. بیا به حال مبارک خبرې کړې د حال د ذل حال مبارک چې حال اکثر نه کوي او ذل حال جنن دا اکثر معرفه وي. نو خبر کړه حال اکثر مفرد وي، کله کله حال جمله هم راتلی شي. کله حال جمله راشي بیا به آی کې به ضمیر وي، پای کې به او د مخ کې به واو حالیه راوړل چې دا به کې ضروری، د واو حالیه راوړل په پای کې ضروری وي. بیا موږ ویل چې دا حال اکثر جنده مشتقي وي او کله نه کله جنده جامد هم راتلی شي. بیا تمیز مبارک ویلو چې هغه د اسم نه، عدد نه، یا د نسبت نه ابهام لري کې، د اسم نه یا د نسبت نه ابهام لري کې. بیا موږ ویلو تمیز په دوه قسمه ده، تمیز عن المفرد او تمیز عن النسبت. تمیز عن المفرد چې هغه د اسم نه نسبت لري کې دا بیا په دوه قسمو، یو مفرد عن تمیز عن المقدار او غیر مقدار. تمیز عن المقدار کې بیا څو سوجنو چې به د عدد نه ابهام لري کړي، یا به د کیل نه لري کړي، یا به د ذراع نه لري کړي، یا به د مساحت نه لري کړي. دا او بیا غیر مقدار ویلو، او بیا تمیز عن النسبت توبه نفس دا ویلو. نن سبق کې اتم نمبر چې کوم دی په منصوباتو کې مستثنا ده نه هغه بیانې. لاول مستثنا تعریف کوم چې مستثنا څه ته وایي. مستثنا دا هر هغه اسم ته ویل کېږي، هر هغه اسم ته ویل کېږي چې د الا او اخوات الا او اخوات د الا، یا د څه وایي چې د حروف استثناء په ذریعه سره د ما قبل د حکم نه چلندا د ما قبل په حکم کې داخل نه وي. د حروف استثناء د وجنه د ما قبل په حکم کې داخله نه وي، دي ته مستثنا وایي. لکه ته جاء القوم الا زيدا، جاء القوم الا زيدا. جاء القوم الا زيدا نو ځل کې دا جاء فعل له او دې معنا دا چې زما خو ته قوم راغله ده، نو دې قوم ته دراتلو حکم ده، او دا زید د دې د مستثنا وي. ولی زګه چې ما قبل چې کوم حکم ده، په ما قبل چې کوم حکم لګیدل لري، یعنی په قوم باندې چې دراتلو کوم حکم لګیدل لري، ادري زید نه مستثنا، دا زید داغه نه مستثنا کړی شوی دی، داغه نه استل شوی دی. اند الا نه ما قبل ته چې کوم حکم داخل وي، الا په ما قبل چې کوم حکم لګیدل، الا ما بعد دا حکم نه دا خارج وي. ما موبایل دا تاړول نه خو اوس خدای خیر کړي، ما ته کېدې شو ساجد لګون وکړم راځي دلته، نو خدای خیر، ما فکر نه و. نو چې هغه دا مستثنا څه ته وایي چې دا الا د حروف استثناء په وجه، د حروف استثناء په ذریعه سره نو ما قبل د حکم نه وستل شي، د مستثنا وایي. دا چا چې وستل شي هغه ته مستثنا منه وایي. اند الا نه مخکې چې کوم څه ذکر مستثنا منه، دا مستثنا منه کله ذکر وي او کله نه وي ذکر، دا ضروري نه دی چې هغه خامخا په کلام کې به موجود وي. بیا حروف استثناء هغه 11 دي، 11 حروف استثناء دي. الا له، الا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، ما خلا، ما عدا، ليس، لا يكون، او حاشا ده، حاشا ده، او بل غيره، سوا، سواء. دا یو له سینې دا حروف استثناء دي. کلمات استثناء ورته ملګي، حروف استثناء ورته ملګي.
الا خلا عدا ما خلا ما عدا ليس لا يكون او حاشا غيره سوا سوا دا یولس چې دا حروف استثناء دي یعنی د استثناء لپاره پدې کې دا الا نه ده الا دا پکې په استثناء لپاره اصلي دی دا اصلي دی او دا نورم د استثناء لپاره جو دا نور په نور معنی باندې هم راځي لکه لیس د دا خو د نفي په معنی باندې راځي او کله کله په بعضو ګونو کې جنن دا د استثناء لپاره راځي یا سوا سوا ده یا غیر ده نو دا خو عام طور باندې مضاف راځي او کله کله دا د استثناء لپاره راځي چې کله په جمله کې ضرورت وي او الا چې دا مشر لپاره بل دغه پر دغه باندې راځي استثناء باندې بیا د مستثنا یو څو تقسیمات دي یو تقسیم د مستثنا له مستثنا متصل او دویم د مستثنا منقطع مستثنا متصل دی ته وای چې دا مستثنا بګي د مستثنا منه د جز نوي مستثنا بګي د مستثنا منه د جز نوي د دې ته ویل کېږي مستثنا متصل او چې مستثنا بګي د مستثنا منه د جنس نوي د دې ته ویل کېږي مستثنا منقطع لکه جاء القوم الا زيدا نن مستثنا متصل مثال دی زګه چې دا زید د قوم یو فرد دی دا زید د قوم یو فرد دی د بری کې داخل دی او مستثنا منقطع دی ته ویل کېږي چې هغه د مستثنا منه د جنس نه وي ته جاء القوم الا حمارا جاء القوم الا حمارا زما خو د قوم راغې بغیر د حمار نه حمار وسره راغې نو دا حمار په دې قوم کې داخل نه دی حمار د قوم د افراد نه دی او دې ته ویل کېږي مستثنا منقطع څور ته ویل کېږي مستثنا منقطع بل داره د مستثنا بل تقسیم داره چې یو د مستثنا مفرغ او یو د مستثنا غیر مفرغ مفرغ معنی چې دا کنه نو دا فارغ کړل شوی او غیر مفرغ چې هغه نه فارغ کړل شي نو مستثنا مفرغ دی ته ویل کېږي چې په هغه جمله کې دغه مستثنا منه پکې نه مذکورو مستثنا منه پکې مذکورو نه وي یعنی مطلب دا چې د چا نه وستلې شوی دی کنه نو هغه سیسره دا پکې اپکې نه موجودو لکه پوه شو به باندې لکه د دې لپاره مثال سره لکه ما جاءني ما ضربني الا احد ما ضربني الا احد نو ځل کې دا مستثنا احد مستثنا او مستثنا منه ذکر نشته لري نو دې ته ویل کېږي مستثنا مفرغ لکه دا خبره ضروری نه ده چې په کوم ځای کې الا راغو الا را له په کوم ځای کې دا غیر مخکې بخامخه مستثنا منه چې دا براغلي ضروری نه ده کله په لفظونو کې ذکر کله نه ذکرو او ما ضربني الا احد دلته مستثنا شته او مستثنا منه نشته نو دې ته موږ مستثنا مفرغ یعنی هغه مستثنا چې داږي مستثنا منه ذکر نه وي پوښوي او مستثنا غیر مفرغ دې ته ویل کېږي چې داږي مستثنا منه ذکر وي لکه اوس دا جاء عن القوم الا زيدا د دې مستثنا منه دا ذکر ده کنه نو دې ته ویل کېږي مستثنا غیر مفرغ وبېجنو دا ورمنګه مستثنا متصل او منقطع وي مستثنا متصل او منقطع څه ته وایي مستثنا متصل څه ته وایي چې مستثنا بګي د مستثنا منه د جنس نوي او مستثنا منقطع څه ته وایي چې مستثنا منه بګي د مستثنا منه د جنس ته چې مستثنا د مستثنا منه د جنس نه نوي دویم تقسیم موږ وکړو د مستثنا چې یو مستثنا مفرغ ده او یو مستثنا غیر مفرغ ده مستثنا مفرغ څه ته وایي چې مستثنا منه پکې ذکر نه او مستثنا غیر مفرغ څه ته وایي نه مستثنا منه ذکر وي بل دغه داري چې یو کلام موجب ده یو کلام غیر موجب ده کلام موجب او کلام غیر موجب دا وس چې موږ کله دغه وایو نو بدی کې دا موږ بکاری کې دا موږ څه کوو دا اعراب چې د مستثنا او جواب مستثنا باندې بکم قسم اعراب راځي نو کلام موجب هغه ته ویل کېږي چې آی کې نفي نهي استفهام دا پکې نه وی راغلي چې نفي نه استفهام پکې نه راغلي دې دا کلام موجب وای او کلام غیر موجب دی ته وای چې پای کې نفي راغلي یا پکې استفهام راغلي یا پکې نه راغلي چې نفي نه استفهام پکې راغلي پوه شئ ورې ډول موږ د مستثنا تعریف وکړو مستثنا څه ته ویل کېږي
د حروف استثناء په ذریعه سره د ما قبل د حکم نه استل شي د ما قبل حکم ورته شامل دی د ما قبل په حکم کې داخل نه د حروف استثناء په ذریعه سره د ما قبل د حکم نه کې داخل نه وي موږ حروف استثناء کلمات استثناء ورته موږ حروف استثناء د سوري یو ولستي کم دي الا ده خلا عدا ما خلا ما عدا ليس لا يكون حاشا غیر سوا سواء د یو لسته کې دي صحیح شولا بیا موږ درې تعریفونه پیژندل یو د مستثنا متصل او منقطع یو د مستثنا مفرغ او غیر مفرغ یو کلام موجب او غیر موجب مستثنا متصل څه ته وایي چې مستثنا پکې د مستثنا منه د جنس نوي مستثنا منقطع څه ته وایي چې مستثنا پکې د مستثنا منه د جنس نوي او مستثنا مفرغ څه ته وایي چې مستثنا منه پکې ذکر نوي او مستثنا غیر مفرغ څه ته وایي او کلام موجب څه ته وایي نفي له استفهام پکې او بلو غیر موجب څه ته وایي خالي وسو دغه دادي د مستثنا باندې درې قسمه اعراب جاری کیږي مستثنا باندې درې قسمه اعراب جاری کیږي یو نمبر 1 دی چې دا مستثنا و منصوب وي سبب منصوب نمبر 2 منصوب هم ویل شي او بدل هم جوړول شي د ما قبل نه بدل هم جوړول شي واښوي ا نمبر 3 دا چې د عامل مطابق په اعراب وړونه سبا نه د عامل مطابق په اعراب وړونه د مستثنا څو صورتونه دي درې نمبر 1 سره چې مستثنا به منصوبي منصوب نمبر 2 منصوب هم ویل جایز دي او د بدل جوړول هم سړي جایز دي نه ما قبل نه بدل جوړول او نمبر 3 چې په دې باندې به د عامل مطابق اعراب وړي پوه دا مستثنا دا الا چې کوم مستثنا نه کنه ای کې دا درې خبرې دي نور حاشا او عدا او خلا عدا دا غي بیا ورستو وي نو مستثنا به کلمه منصوب وي نو ګوره یک مستثنا چې په کلام موجب کې وي مستثنا چې بس کې وي نو کلام موجب ته مخکې ذکر لري په ذهن کې راواله چې څه پکې نه او یا یو ګوره چې مستثنا په کلام موجب کې وي نمبر 2 مستثنا منقطع وي سوي منقطع نه پیژنم یا دا مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي مستثنا عام طور باندې خدای چې اول مستثنا منه وي او رسو صحیح او که مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم شو نو په دې درې وړو صورتونو کې با مستثنا منصوبي مستثنا په کله منصوبي چې کله مستثنا په کلام موجب کې وي پس کې وي کلام موجب کې وي او دویم نمبر چې او کلم یا مستثنا سوي او دریم نمبر چې دا مستثنا او مستثنا منه باندې مقدم وي نو په دې صورت کې به دا منصوب وي لکه نمبر 1 مثال سره موږ چې مستثنا په کلام موجب کې وي کنه کہتے جاء القوم الا زيدا جاء القوم نو ګورته لکه دا مستثنا منصوب ده ولی منصوب ده ځکه چې په کلام موجب کې ده د نمبر چې کله دا مستثنا چې دا منقطع وي لکه جاء القوم الا حمارا نو دا حمارا مستثنا منقطع ده کنه ها او دریم نمبر چې ته ما جاءني الا زيد احد الا زيدا احد ما جاءني الا زيدا احد اوس په دې صورت کې وګورئ چې دا احد مستثنا منه ده او دا زید چې دا څه ده مستثنا ده او دا مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم شوی ده د دې وجه نه دا منصوب ویل کېږي مستثنا ما موږ منصوب کله وایو چې کله مستثنا په کلام موجب کې وي نمبر 2 مستثنا منقطع وي ادریم چې مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي صحیح ولا ها وس منګه دویم نمبر صورت ده چې منصوب هم جایز دي او بدل جوړولم سړي جایز دي دا ده چې کله مستثنا منه په کلام غیر موجب کې وي څه کې وي مستثنا په کلام غیر موجب کې نو کلام غیر موجب نه پیژنم چې نفي له استفهام پکې راغلي مستثنا په کلام موجب کې وي او مستثنا منه مذکور وي مستثنا منه نو په دې صورت کې دا ته منصوب ویل شي دا مستثنا مبدل منهم جوړول شي لکه ته ما جاء احد
الا زیدون هم ویل شي او ما جاء احد الا زیدن هم ویل شي. اوس ګوره دا دغه ګوره چې دا ما جاء احد الا زیدون دا کلام موجب ده که غیر موجب ده؟ کلام غیر موجب ده. تاسو څنګه پته ولګی دا؟ حرف نفي پکې راغله. څه پکې راغله؟ حرف نفي پکې راغله. او مستثنا منه مذکور ده که مذکور نه ده؟ مستثنا منه مذکور ده کنه چې مستثنا منه مذکور ایت څه وي؟ مستثنا غیر مفرغ. مستثنا غیر مفرغ نه چې کلام موجب کلام غیر موجب وي او مستثنا منه مذکور وي یعنی مستثنا غیر مفرغ وي دا د ما قبل نه بدل جوړولم جایز دي او مستثنا جوړولم جایز دي. ما قبل نه ما بدل لو کو نه بدل د مبدل منه اعراب یو شان دي کنه نو بیا په ترکیب زده کومه ما جاء فعل نفي احد مبدل منه الا حرف استثناء زید بدل مبدل منه سره خپل بدل نه دا فاعل شو. پوه شو دی باندې ها او قصد دې کومه دا ما قبل له مستثنا جوړوما یعنی مستثنا بشن اعراب و منصوب و ما نو بیا به څه ویل ما جاء فعل احد مستثنا منه الا حرف استثناء زيدا مستثنا منه سره خپل مستثنا نه دا فاعل شو دا ما جاء لپاره. پوه شو دی باندې ها اوس دا احد ولې مرفوع دی ځکه چې دا په ترکیب کې څه واقع کیږي؟ فاعل واقع کیږي او فاعل د څه نه وي؟ د مرفوعات نه وي. لکه پوه شوي نو نمبر 1 صورت موږ چې مستثنا به کله موږ منصوب وایو چې کله مستثنا چې نه دا په کلام موجب کې وي یا مستثنا منقطع وي او یا دا مستثنا به مستثنا منه باندې مقدم وي نو په دې دریو صورتونو کې دا منصوب ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ دویم نمبر دا دی چې کله مستثنا دا با کلام غیر موجب کې وي پس کې وي په کلام غیر موجب کې مستثنا غیر مفرغ وي یعنی مطلب مستثنا منه په کوم څه وي؟ مذکور وي نو په دې صورت کې دا دغه ویل شي په دې صورت کې دا منصوب ویل شي او بدل جوړول جایز دي. نمبر 3 دا دی چې مستثنا په کلام غیر موجب کې وي مستثنا په څه کې وي او مستثنا منه مذکور نه وي لکه دغه صورت ته خو پای کې د ادویم چې کوم وي چې هم کلام غیر موجب او په دې کې مستثنا منه مذکور وا او دریم نمبر صورت دا دی چې مستثنا په کلام غیر موجب کې وي او مستثنا منه مذکور نه وي نو بدی باندې او بیا اعراب د عامل مطابق راځي. یک عامل د رفع وو جو رفع به راځي کا عامل د نسب وو جو نسب به راځي او کا عامل د جر جو جر به راځي. لکه دې لپاره څه مثال دی ما ضربني الا زيدون نو ما ضربني الا زيدون دا ګوره کلام موجب ده که غیر موجب ده؟ ها غیر موجب ده. ولې غیر موجب ده؟ شروع کې پکې ما نفي راغله او مستثنا منه شته ده مستثنا منه نشته ده نو چې ګوره مستثنا په کلام غیر موجب کې وي او مستثنا منه مذکور نه وي نو په دې باندې عامل مطابق موږ راوستو مطلب که په ترکیب کې دلته کې د رفع ضرورت او جرم او براولو کنه سب ضرورت نه سب براولو دلته کې چې موږ وکړل نو دا زیدون څه جوړیږي په دې ترکیب کې فاعل جوړیږي او فاعل مرفوع جو دا مرفوع ده. څنګه ترکیب وکوما ما ضرب فعل نون وقايه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به الا حرف استثناء او زید فاعل فعل سره خپل فاعل جمله فعلیه خبریه لکه پوه شوې باندې ها یا لکه بل عامل په دنه صبر راغی لکه ته ما رايت الا زيدا ما رايت الا زيدا نو ځل لګي فعل ما رايت فعل له تو به فاعل له او په جمله کې بل څه ته ضرورتي مفعول له دا به مفعول وي. پوه شوې نو ګوره درې صورتونه لري مستثنا اعراب په څو قسمه باندې په درې دا مطلب الا خبره ده نور نو اخو بل وسره روان دي د الا خبره په الا باندې درې قسمه اعراب ده یو به دا منصوب جوړه و منصوب هم جوړول بدل هم جوړول او نمبر 3 دا عامل مطابق منصوب بکلې چې کله مستثنا په کلام موجب کې وي یا مستثنا منقطع وي یا دا مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي نو په دې درې صورتونو کې با زجرن دا به مبتدا با مستثنا به منصوب ما او دویم نمبر دا دی چې کله مستثنا په کلام غیر موجب کې وي او مستثنا منه مذکور وي مستثنا په کلام غیر موجب کې او مستثنا منه سوي مذکور نو په دې صورت کې دا منصوب هم لګي او ما قبل نه بدل هم جوړول جایز دي. او نمبر 3 چې مستثنا په کلام غیر موجب کې وي او مستثنا منه مذکور نه وي مستثنا منه مذکور نه وي په دې صورت کې دا با
دغه وي د عامل مطابق اعراب په پرې پوه شوي ها دا اهم دغه دی ګورې دا په دغه کې هم راغلي خو په دې د ام امتحان چې پای کې دا راځي چې د مستثنا اعراب ولیکي خالي اوس د نورو کم یولس چې مونږ کوم ویلو کنه حروف استثناء یو پکې الاو ویم نمبر ليس لا يكون نو ليس لا يكون دا ځوان سړي تبه کوم افعال کړي افعال ناقصو کړي ليس لا يكون افعال ناقصو کړي کنه نو ليس لا يكون اسم با مستثنا چې دا به منصوب سموي منصوب وي د دې ځکه چې دا به خبر جوړيږي د افعال ناقصو د لپاره بس جوړيږي او افعال ناقصو د افعال ناقصو خبر ته دا بس منصوبي لکه ته جاء القوم ليس زيدا جاء القوم ليس زيدا نو چې زه ترکیب کوم نو ترکیب بسنګ کوم دی جاء القوم ليس زيدا جاء فعل القوم فاعل جوړو مبتدا دا مستثنا منهم جوړول شي ليس فعل ناقص ته او هو ضمیر پکې فاعل هو ضمیر پکې اسم د ليس او زيدا خبر د ليس ليس سره خپل اسم خبر نه دا مستثنا شو د قوم مستثنا منه د بار مستثنا هو سره خپل مستثنا نه لکه پوه شوي ها د ليس او د لا يكون نو رستو با مستثنا سوي منصوب وي د خلا او د عدان رستو دا مستثنا مو منصوبي خو د ليس لا يكون نو رستو چې منصوبي نو دا به دې لپاره چې دا د افعال ناقصو لپاره خبر جوړيږي او د خلا او د عدان رستو چې کوم مستثنا راشي هغه مو منصوبي د دې د منصوب والی وجه بدای چې دا خلا او عدا افعال دي سری افعال دي او د دې فعل ورستو چې کوم اسم راغله بنا بر مفعول به دا به منصوبي واښوي د ليس لا يكون ورستو به اسم منصوبي او دا خلا او د عدا ورستو به اسم صحیح منصوب وي دغه شان دي د ما خلا او ما عدا د دې نوم ورستو اسم چې دا منصوبي د مفعول به د وجنه حاشا او غیره د دې دواړو نه جره کنه ورستو چې اسم راشي مستثنا منه دا مجرور وي خدا حاشا نه راشي نو حاشا نه ورستو اسم مجرور وي د دې وجنه چې حاشا په حروف جر وګړي او دا غیرونه چې ورستو راشي نو دا مستثنا مجرور وي د دې وجنه چې دا غیر مضاف جوړيږي او دا ورستو ورسره جوړيږي مضاف الیه او د سوا هم دغه شانت خبره ده چې دا اسم به هم مجرور وي او بس دا قدیر نو خو نشته پکې ورا ليس لا يكون چې د اسم بسوي منصوب وي د دې نو به مستثنا منصوب وي او د خلا او د عدا نو به اسم صحیح منصوب وي او د ما خلا ما عدا نو به منصوب وي پوښوي نو د ليس لا يكون خلا عدا ما خلا ما عدا ليش په ګورو نو چې اسم راشي مستثنا چې دا بسوي منصوب وي پوښوي د حاشا او د غیرو سوا د لسه سلور د سلورو حاشا او غیرو سوا د دې سلورو نو ورسو چې مستثنا راشي دا بسوي مجرور وي وجه بیا ول ځان ګوري ولکه خلاص خبردار شو چې د الا استثناء چې کنه دا غي درې صورتونه دي د الا کوم ورس د الا نو ورسو کوم مستثنا راځي دا هیڅ صورتونه دي یو منصوب او بدل او دریم د عامل مطابق صحیح شولا د دې نه علاوه لس پاتې شول زموږ سره نو بدی کې دا ليس لا يكون خلا عدا او ما خلا ما عدا د دین ورستو به اسم منصوبي دا مستثنا منصوبي او دا حاشا غیرو سوا ان ورستو به مستثنا چې دا مجرور لنډه شو کړه څنګه یو قسمه وای جی ماشاءالله بس مستثنا منصوب کړي په کلام موجب کې وي او یا مستثنا منقطع وي درې صورتونه دي یعنی یو کلام موجب کې ذکر وي نمبر 2 چې مستثنا منقطع وي نمبر 3 چې مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي نو په دې درې صورتونو کې دا منصوب ویلږي او مستثنا موږ منصوب کله وایو چې منصوب جوړول هم جایز دي او بدل جوړول هم جایز دي مستثنا په کلام غیر موجب کې او مستثنا منه وي سیدنا ماشاءالله مستثنا من ذکر کړل شي دا منصوب جوړول شي او بدل جوړول شي نمبر 3 جی او د دې علاوه چې کوم لستی نو د شپږو د ورستو به مستثنا موږ سوایو
د کوم شپږو نه وروستو خلا عدا ما خلا ما عدا ليس لا يكون او د سلور سيزون نه وروستو به موږ مستثنا سوایو مجرور وای کم دی هغه صفر وز دا اتشوه لکه پنځه مفاعل خمسه مونږ مفعول مطلق مفعول به مفعول له مفعول فيه مفعول معه حال د استثناء دا اته مونږ وی کنه د دین علاوه چې کوم سلور دي کنه دا به مرفوعاتو کې شیو او په مرفوعاتو کې دا غي ک اسم موجود د خبر او ک ال د خبر موجود د به اسمي اگر موږ د افعال ناقصو په مرفوعاتو کې موږ ویلو چې د افعال ناقصو اسم ادما ولا مشبعتان بلیس اسم هغه مرفوعات نو کنه نو دلته به موږ وایو چې دا هم نمبر دی د افعال ناقصو خبر افعال ناقصو خبر او لسم نمبر دی د ما ولا مشبعتان بلیس خبر پوښوي د ما ولا مشبعتان بلیس خبر او د څه خبرو د افعال ناقصو لکه کان الله علیما نو دلته دا علیما چې دا سره ده دا د منصوبات نه او د کار افعال ناقصو اسم څه ته وایي چې دې حروف د داخل دي افعال د داخلي دون وروستو دا مسند جوړ شي سوي مسند وي او د افعال ناقصو حکم چې دا د خپل اسم په شان دي چې اسم چې نو دا به مفرد وي نو دا مفرد وي دا تسنیوي دا به تسنیه کجم وي چې جمع وي لکه پوه شوي ها او افعال ناقصو یاتي کنه سوري ولس دي کم دي کانا سوارا اصبح ما فتا ما دام من فك ليس ما برح ما زال عاد او غدا راح نو دا نهم او لسم نمبر دا ما ولا مشبهتان بلیس اسم لکته ما زید قائما نو دلته دا قائما چې نه دا د سره دا اسم ده او اسم منصوب ده یو لسم نمبر دی د حروف مشبہ بالفعل اسم الته ولا من خبر بیان کړو کنه په مرفوعاتو کې دلته ولا من اسم بیانو چې د حروف مشبہ بالفعل اسم لکه ته ان الله سميع عليم ان الله سميع عليم حروف مشبہ بالفعل سوري حضور وای سوري شپږو کم دي ان كأن ليت لكن لعل دولسم نمبر تیرے ناغد الله نفي جنس اسم ده سره دلائل فی جنس اسم دلائل فی جنس اسم تیرے نه د دې یو څو صورتونه راځي دلائل فی جنس اسم تیرے د دې څو صورتونه راځي دلائل فی جنس اسم څه دوی یعنی هر هغه اسم چې دلائل فی جنس د داخلون ورستو دا مسند الیه وي سوي مسند الیه وي دا لا غلام رجل مطیع نو لګي دا لا غلام رجل دا غلام رجل دا منصوب ده پوه شئ بیا دا دغه چې کوم دي دلایل فی جنس د اسم مختلف صورتونه دي څلور صورتونه دي تقریبا نمبر 1 چې دلایل فی جنس اسم نکره وي دلایل فی جنس اسم نکره مضاف وي یا شبه مضاف وي پوه دلایل فی جنس اسم سوي نکره وي نمبر 1 خبر سوي نکره وي نمبر 2 مضاف وي یا شبه مضاف وي نمبر 3 چې د لا سره متصل ذکر وي لا سره سوي متصل ذکر وي نو په دې صورت کې ودا منصوب وي لکه دلایل فی اسم سوي نکره دا نکره ده کنه غلام نکره ده کنه ها او مضاف ته کنه غلام مضاف ته کنه ها او دریم نمبر چې لا دا اسم د لا خواته متصل وسره راغلی نو په دې صورت کې ودا منصوب وي د دې په ستر کې کوم لا غلام رجل مطيعون ناورما لا لنا في الجنس غلامه مضاف رجل مضاف صرف المضاف لنا اسم دلا او مطيعون خبر دلا په دې پوه شوي ها دویم نمبر دا دی کله لا لنا في اسم نکره وي خو مفرد وي سوي نکره خو مفرد وي دلته د مفرد دا مطلب څه دی چې وای تسنیه جمع نه دا نه چې مضاف شي به مضاف دی سوي مضاف شي به مضاف دی نو بیا به دا مبني په علامه د نسب باندې سببي مبني به په علامه د نسب باندې لکه لا رجل فی الدار لا رجل دلته اسم چې نکره ده سره نکره ده وسره مفرد ده سره مفرد ده پوه شئ نو دویم صورت څه شو چې دا لا اله فی اسم نکره وي او مفرد وي یعنی مضاف شي مضاف بیا مبني په علامه د نسب باندې پس باندې په علامه یعنی د نسب سره علامه ولا کدل کې رجل مفرد منصرف صحیح دی دلته
حالت نسبی کې دا دی وس ما جمع ویل لا مسلمین فی الدار نو مسلمین دا خو جمع مذکر سالم دی کنه او جمع مذکر سالم کې حالت نسبی سي فیا ما قبل مکسور سره دا فیا ما قبل مکسور سره لګای پوه شو دی باندې نو دوه صورتونه مونږ وي نمبر 100 چې لایل فی اسم نکره وی مضاف شي به مضاف وي او دوه یو سره سره غلي متصل راغلي نو بیا بس چل کو بیا به دا منصوبه نمبر 2 مونږ وي چې لایل فی اسم مفرد وي او نکره وي سوي مفرد وي یعنی مضاف شي به مضاف وي او نکره وي دا مبني په علامه د نسب باندې په نسب باندې دریم نمبر دا ده کله فی اسم معرفه لایل فی اسم سو معرفه یا نکرو معرفو نو هم به مرفوع یا د لایل فی اسم نکرو خود ځوانو په مېس کې فصل لاغلو د لایل فی جس او د اسم په مېس کې فصل لاغلو نو بیا به دا مرفوع وي سببي مرفوع سببي مرفوع وي او دویمه خبره به سره دی چې دویم لا به سره دویم اسم نه راوړل ضروری بیا کله چې کله دا لایل فی اسم سوي معرفوي سوي لگتے لا زید فی الدار دلائل بھی اسم معرفہ لے کنا دلائل بھی اسم معرفہ لے کنا ها او یاد سی وی چې دلائل بھی اسم نکره وی او دې دوړو په مېس کې سوي فصل وی لگتے لا فی الدار رجل دلته اوس د دې لپاره اسم دار نکره ده او دې دوړو په مېس کې دا فصل له فی الدار نو دې صورت کې بسې چې یو خدا چې دا به مرفوع به وي او دویم به سره دا کې چې دویم لا به سره دویم معرفي نه کله معرفو پر اورې کله نه کېرو نه کېرو پر اورې ته لازم فی الدار ولا عمر او لا فی الدار رجل ولا امراه واښوي دې بیا د ترکیب کوم څنګه کومه لا اله فی دین زید معطوف علیه هو حرف عطف عامر معطوف سره خپل معطوف نه اسم شو او فی الدار دا بجار مجرور متعلق خبر دا دریم لا چې دا کې زائد وي پوه شئ دریم صورت سره چې لا اله فی اسم مفرد وي معرفه وي یا د لا اله فی اسم مفرد وي نکره وي خو د دوانو په مېس کې فصل وي سوي فصل وي نو بیا دویم لا سره دویم نکره نه راوړل ضرور سره د دویم اسم نه راوړل ضروری دریم صورت او په دې دریم صورت کې د لا سره دویم اسم راوړل دا ضروری دي څلورم صورت دا ده چې د لا اسم نکره وي د لا فی اسم سوي نکره وي د لا فی اسم نکره وي او د دوړو په مېس کې فصل نه وي سبق نه and لا فی د اسم لکه په دې صورت د دریم صورت نه دا پس کې بدل دی چې دریم صورت منغوي چې یا خدای لا فی اسم مفرد معرفه وي یا لګری خدای دوړو په مېس کې سوي فصل وي نو پدې کې بیا دا صورت پکې و چې ردا با مرفوع و دویم لا بسره دویم نکره دا براوړي څلورم صورت دا ده چې لا نفجز اسم نکره وي دا لا نفجز اسم نکره خود دې لا او دې اسم مېس کې فصل نوي دې لا او دې اسم مېس کې فصل نوي نو پدې صورت کې دا دویم لا سره خپل دویم لا پکې سره دویم نکره نه راوړل ضروری دي او د اعراب په 15 صورتونو جوړیږي څو صورتونو جوړیږي 15 صورتونو جوړیږي نمبر 1 ده لا حول ولا قوه الا بالله نو دلته ګورئ دلایل فی اسم چې نه کېره ده او دوړو په مېس کې فصل هم نشته ده او دویم لا سره دویم نه کېره وړي لا ولې 15 صورتونو جوړیږي لا حول ولا قوه الا بالله دویم ده لا حول ولا قوه الا بالله سلورم درم لا حول ولا قوة إلا بالله او سلورم لا حول ولا قوة إلا بالله لاول بدوانو باندې ما نسب وې لا حول ولا قوة درم بدوانو باندې ما سوې عرف وې درهم جماوي لا حول ولا قوة إلا بالله اصلورم لا حول ولا قوة إلا بالله او پنځم دا ده چې لا حول ولا قوة ته وي خود لیک بل راول نه ته دغه کړي لا ولنه
دا ولې چې دا پکې مفرد نکره غني مبني په علامه په فتح باندې او دویم منصوب غني واړه یو شان دي خو لا حول ولا قوه الا بالله قوه لا حول ولا قوه الا بالله سلورم سورۃ ده پنځم هغه تاسو پوه شئ به باندې ها چې لا حول ولا قوه الا بالله نو په دې صورت کې دا دواړه جری کاند دا مبني دي په فتح باندې دواړه مبني دي په څه باندې او فلا حول ولا قوه الا بالله کې دواړه مرفوع دي فلا حول ولا قوه الا بالله کې اولنې مبني ده او دویم چې دا مرفوع ده فلا حول ولا قوه کې اولنې مرفوع ده دویم مبني ده او لا حول ولا قوه کې اولنې مبني ده او دویم چې دا منصوب ده پوه شو دی باندې د لا اله فی جنس د اسم سو صورتونه دي څلور صورتونه دي سو صورتونه دي نمبر 1 دا ده د لا اله فی جنس اسم نکره وی مضاف وی او شیاشی به مضاف وی نو دا منصوب وی سبب نمبر 2 د لا اله فی جنس اسم نکره وی او مفرد وی او د دوړو په میس کې فصل هم نه وی د دوړو په میس کې فصل هم نه وی نو بیا په دې کې بدا دا بیا مبني په علامه د نسب باندې او دریم نمبر د لا اله فی اسم مفرد معرفه وی مفرد معرفه یا د لا اله فی اسم نکره مفرد وی خو د لا اله فی جنس او د اسم په بیس کې فصل وی نو په دې صورت کې بدویم لا سره دویم معرفه نه راوړل ضروری او څلورم نمبر دا دی چې کله د لا اله فی اسم نکره وی سوي نکره او دویم لا سره دویم نکره نه راوړل شوی دویم لا سره دویم نکره راوړل شوی نو په دې کې د اعراب دغه 15 صورتونه دي دا په پوښتنه به باندې ها نو په دې کې دا اوس تاسو تدریب راولې دا اوس په پاک ختم کو منصوبات دغه د 12 منصوباتو ذکرو چې مفعول مفاعل حال د میز مستثنا او د افعال ناقصه او خبر لما ولا مشبهتان بالاس خبر د حروف مشبهه بالفعل اسم او دا دغه د اسم د لا اله فی جنس دا مستثنا کی تمرین تاسو وسو ګورئ الحیا انجیناه واهله الا امراته چې مونږه الله پاک فرمایي دا پیغمبر تمنګ نجات ورکو دا کوروال تمنګ نجات ورکو بغیر د خزې دا غینا نو سو لا وګورئ چې انجیناه واهله الا امراته په دې کې خلاول ټول مخکې مستثنا وخه امراته دا سره مستثنا تعریف سره چې دا ما قبل ته کوم حکم داخل دی د دې دا حکم نوی داخله لکه ما قبل ته حکم څه داخل دی چې الله پاک وایي موږ دا کور والته نجات ورکړل کنه نو اوس دې د خځې ته د نجات هغه حکم حاصلو نه نه اوس دا وایا چې دا مستثنا متصل او مستثنا منقطع ده الګه خځه د سړي په اهل کې غوي کنه نو مستثنا متصل ده کنه ها اوس به دا په کې دا وایا چې مستثنا مفرغ ده او غیر مفرغ ده ولی مفرغ ده غیر مفرغ څه ته وایي چې مستثنا منه پکې مذکور وي او دریم پکې وایا چې دا کلام موجب ده که غیر موجب ده کلام موجب ده کنه په دې کې خدا نشته نفي نه استفهام پکې نشته نو اوس موږ وی چې کلام مستثنا منه مذکور وي مستثنا منه مذکور وي کلام موجب وي مستثنا به منصوب وي که مرفوع وي که مجرور وي منصوب وي و دې ترکیب څه کوم څنګه وکوم انجینا فعل نا ضمیر مرفوع متصل فاعل او هو ضمیر منصوب متصل مفعول به فعل سره نه هو چې معطوف علیه هو معطوف علیه واو حرف اهله اهل مضاف او مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه مستثنا منه سشولا مستثنا منه الا حرف امراته مضاف مضاف الیه مستثنا سره خپل مستثنا من هنا معطوف سره خپل معطوف نه مفعول به شو سشولا دا انجینا لپاره انجینا فعل سره خپل فاعل او مفعول به جمله فعلیه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه پدې کې دا ترکیبونه کې لا حول موجود الا بالله لا قوه موجود الا بالله لا حول دا به پدې کې روباسه لا حول موجود الا بالله لا قوه موجود الا بالله څنګه ترکیب کومه لا فی الجنس ته حول مبني بر فتحه ده سره مبني بر فتحه یعنی اسم دلیلا او موجود بوله تر او باسه موجود بوله څه دا بوله خبر جوړه موجود
بیا الا حرفه، الا حرفه با حرفه جر الف زي الله جار سره خپل مجرور متعلق شو په موجودون شي په فعل پورې پس صبره موجودون شي په فعل سره خپل فعل متعلق ته دا خبر شو د لا د فی استفاره لا د فی سره خپل سره خبرنا معطوف علیه ولا قوه دام د غشنت ولا قوه الا بالله وکي ترکبو لا لنفي الجنس قوه اسم دلا قوه اسم دلا او الا حرفه استثناء او بعرفه جر لفظي الله مجرور جر مجرور متعلق شو بچا پورے موجودون شي بفعل پورے سپورے معنی سره لا حول یا نشته د نیکی ورکون کې طاقت الا بالله بغیر الله نه ولا قوت یا نشته د بدین نه بچ کړو توفیق ورکون کې بغیر صرف الله نه لا ملجا ولا منجا الا الیک دام د قشن دی لا ملجا ولا منجا اے لا منجا موجود الا الیک ولا منجا موجود الا الیک پوه شوي نشته ایسا زیر بچاو نشته زیر پناهگاه او نشته څوک نجات ورکون کې مگر صرف الله ته لا ملجا موجود الا بالله ترکیب کوي کنه لا لفی الجنس ملجا اسم دلا او الا حرف استثناء لکه دا په دوه جملې جوړه په اصل کې لا ملجا موجود الا الیک دا موجوده جوړه او لا منجا موجود الا الیک دا موجوده جمله جوړه او بیا به چې دا معطوف علی سره خپل معطوف ته جمله معطوفه لا ملجا نو لا د ترکیب کوم څنګه کومه لا لفی الجنس ملجا اسم دلا او الا حرف استثناء الیک جار مجرور متعلق شو پچا پورے موجودون پورے موجودون شی فعل سره خپل فاعل متعلق د خبر د لا لفی جنس لا لفی جنس سره خپل څه خبرنا جمله اسمیه خبره معطوف علیه ولا منجا الا الیک دا مون تقشن تو کما واو حرف عطف لا يدرك المجد الا بتصحيح وینا سری کی ساده کامیابی ګر په قربانی سره لا يدرك المجد الا بتصحيح لا اللي في الجنس ته يدرك فعل مجهول المجد نائب فاعل الا حرف بحرف جر تصحيح مجرور جر مجرور متعلق شو پورے بلا يدرك پورے وذل لګو ګورې لا يدرك المجد الا بتصحيح چې دا مستثنا کا او مستثنا متصل منقطع کې وای کنه مستثنا متصل لکه منقطع دا متصل څه ته وایي چې یاره هغه د ما قبل د جنس نوي نو اوس هي د قرباني د جز ده ک کل ده کسي شی ده د جنس نه ده الګه قرباني وي ته کامیابی نشي حاصلې بغیر د قرباني نه نو قرباني په کامیابی کې دا د دې جنس نه ده څنګه د جنس نه ده لکه جنس خدای چې زه ما زما د لاسته خپمې ده او انسان یې مکنه زما شمس نوم دی نو زوس په دې انسانانو د جنس دی ما پیږي نو دغه شان دي دا قربا د کامیابی د قرباني په جنس کې ما ته خو نه کوي تاسو کوي چې نه نو دا کوم مستثنا شولا مستثنا منقطع شولا څه شولا مستثنا منقطع او کلام موجب ده غیر موجب ده نو تاسو ویلو چې کله مستثنا دریم صورت ته چې کله مستثنا چې دا منقطع وي او په کلام غیر موجب کې مذکور وي مستثنا منه مذکور نه وي په دې کې به عامل مطابق به اعراب راځي صبر راځي دا عامل مطابق به اعراب راځي لکه پوه شئ مستثنا منه مذکور نه کړه نو او ترکیب څنګه کوم لا يدرك المجد الا بتصحيح نو وګورل لګا بتصحيح دا مجرور ده ځکه دا با عامل مطابق په اعراب راغله ده سبب مطابق راغله ما ضربني الا زيد دم د قشان دي اوکي ترکیبو ما ضرب فعل نون وقايه یا منصوب متصل مفعول به الا حرف استثناء زيد فاعل کله اند بو گئے ټولخه ذا خوابهم ظل لو گئے على عالمين كاذبون ما هن امهاتهم لو اساني سبق اشتنا بس ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته